سلامونه یارانو سلامونه. نن د سره ډېر د عجیبه ځینه لایو یمه د مسافرۍ ژوند درته ښیمه. قایل صاحب دی را سره، پیر قایل صاحب دی را سره، ټول ملګري را سره ناست دي. دا وګوره په یار باندې جیم شروع کړی دی. مونږ وایو چې لږ کم شي، واک یې شروع کړی دی او ګپې شپې ولو د خیره. ټول ملګري یو چې څومره ملګري یې زر زر راشئ مړه د مسافرۍ دا زندګي لګوئ نه. لایو شیر کوئ، ټول ملګري لایو شیر کوئ. دا ډبل ټیپ والا نه ده. دا را سره تنویر دی چې د بټخیلې د پیرانو سره تعلق دی، او دا را سره پیر صاحب دی چې د قالدرې سره تعلق دی، او دا را سره پیر صاحب دی چې د قالدرې سره ټول هغه ټپه ده که نه چې د زرې زرې پیران ناغونډ کوي، د نیمې شپې پیران ناغونډ کوي، د مرتبې پیران ناغونډ کوي، د قالدرې پیران ناغونډ کوي. زما لالې لیونو سپوچی چلی دی. نو زمونږ دا زندگی ده. دغه کټ چې کم دی نو په دغه کې اکثر زمونږ د قایل صاحب زوی دی هغه وي منصور قایل، او په دې کې را سره پیر صاحب وي، او د ضیا خپل ځای دی، او دا خپلې کمرې ته ځي، او د پیر قایل صاحب دا کټ دی. زه راته خپل کټ ښیم. دا زما کټ دی، د ملنګۍ ژوند دی. والله دې ته وګوره، سر د پاسه هېڅ لګېدلې کپړې پرتي. دلته مونږه د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې دلته مونږه په یو ځای کې 4-5 کسه پاتې کېږو. الحمدلله نه د یو بل سره ورانۍ راځي او نه بېلتون راځي، سکون دی پکې. او په یو کور کې په 2 کناله کور کې 2 رونه پاتې کېږي، د هغوی د یو بل سره بېلتون وي او ځای پکې نه وي. ایماني درته وایم دا تر دې وجې نه دا ویډیو کومه چې ګوره دلته دا ټوټل 10 فوټه کمره ده، او هغه را سره پیر قایل صاحب دی. پیر قایل صاحب مې راته ذکر پیر قایل صاحب چې دې سره راوړی خبرې لږ رڼا ته هم شي، او شعرونه به هم راته وي. د پیر قایل صاحب نه شعرونه وړو، نوي شعرونه یې لیکلي دي، او ټول پی ټي آی والا. ګوره زه چې کم دی که نه نو پی ټي آی ته په خپله مرضی یم راغلی ما، په خپل زړه په مرضی راغلی ما، خو د دې سړي پکې ډېر لاس دی. دا چې دا مخامخ ناست دی پیر قایل صاحب. ټول وعلیکم سلام، ټول وعلیکم سلام، ویلکم ټو پی ټي آی. نو ما ته پیله د مرشد شعرونه ووایه، د مرشد چې هغه واورمه، ځکه چې هغه خو زما د ډېر وخت نه انتخاب دی. کښېنه دغسته کښېنه که نه ته ولې د میډیا نه یېرېږې؟ کښېنه. ښه ارشاد ملګرو، زه خو د دې په موډ کې نه وم، خو ضمیر خان ضمیر صاحب ډېر خوږ انسان دی او زما ملګری دی، او هغه خلک وایي چې پیاز زه دې خورم نو ته خو رازارېږه اوري، چې دا ټوله دنیا یې پرېښې ده او زما خواله راغلی دي او زما سره په دې جونګړه کې خوشحاله دي. نو زه ورته خوشحاله یم. دا لیټ په زما سترګو ته لګي نو پته نه لګي چې لیټ بالکل ټیک دی، کلیر صفا ورته راځي. نو دا ملګرو ډېره زړه شاعري وه د ضمیر خان ضمیر صاحب 15 کاله مخکې د یو کلام لکه د مار، او د هغې ډېر ټرینډ چلېده. یو کشر ورور مې والله دې وبخي، هغه راته وایي یو ورځ مې ورته وخندل، ما ورته زه به لکه د سپي لیکمه، او بیا مې ورته بل وخت کې وویل مې زه به لکه د خروم لیکمه. نو بیا هغه راته ووایي چې کله به یې لیکي. اوس په دنیا کې نشته، الله دې د خاورو سره وبخي، سره د ټول مسلمانانو امین کې. خو دا کلام چې مې کم لیکلی دي نو غواړم چې ستاسو سره چې پی ټي آی ټیګر ټول راشئ، ټول راشئ کلام واورئ. پی ټي آی لپاره کم وویل هغه 2 شعرونه ته بیا پی ټي آی والو ملګرو ته ډالې چې وایي چې په مرشد پکې ظلمونه ناروا شوي دي، یاد به قصه د اډیالې د زندان هم ساتمه، خدایه ژوندی به یم وطن کې انقلاب به راشي، زه په دې تمه لیونې پریشان هم ساتمه. واه واه واه، یو کلام را سره بل شریک کا. جی دا کلام دی چې د دې عنوان دی لکه د سپي، او دا د ښاغلي ضمیر خان ضمیر صاحب لکه د مار په جواب کې دی. نو ضمیر صاحب وایي بې ځایه کړي هر چا پسې غافل لکه د سپي، عادت د ځینو خلکو وي چې چل لکه د سپي. واه 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 واه، هر څوک چې په لار درومي خامخا پسې غپېږي، فطرت د ځینو خلکو وي داړل لکه د سپي، عزت چې خپل نه وي عزتمندو ته غریږي، ارمان د ځینو خلکو وي خوړل لکه د سپي. واه 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 واه، خپله د خپل ځان بې عزتي وکاندي بدنام شي، کردار د ځینو خلکو وي کنزل لکه د سپي، هر څوک چې د معیار د بامه پریوځي نو تباه شي، بیا ناست وي د غټانو په درشل لکه د سپي. او شعر دی وایي چې
انسان انسانیت سره ترغاړي انسان ښکاري چې دې عمل کې پیل شي شي بدل لکه د سپي یو دم چې لیونی شي نو په کار یې وي مالک ته په سر باندې یو څو ډزه ویشتل لکه د سپي هر څیز بویول غواړي هر یو لوښي څټل غواړي د ځینو خلکو هر عمل لکه د سپي د ټوک ډوډۍ دپاره د پردو حجرو څوکۍ کړي دا بعضې سړي دومره وي درغل لکه د سپي بس یو بل ته غاپو په اډو کې هم جنګېږو مونږ داسې دي موندلې چاپېرچل لکه د سپي ایمان پسې برباد کړي حمایت ته بدو وکړي دا بعضې سړي کیني په اردل لکه د سپي او دا ځینې خلک د چودریانو سردارانو سټل کوي لکه د سپي او آخري شعر دی ضمیر صاحب قایل لیونی سپو تو سر شوي پیکرنګ د غزل نکړي غزل لکه د سپي واہ 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 او په عمران خان مینا یارانو او قربان دې د سرو سترګونه شما او یک عمران خان خدای را آزاد کنو او یا د خدای په نوم مې نذرانې منلې دینا او یا وطن به بیا خدای آزاد کی او خود وی دی قیدی 804 آزاد وینا او یا د باجوړ مظلوم خلکا او یا پرزو منشي دغه خاوره په بمونو او یا چلو پټه مې د مور شلیږي او یا زه د خپل ګریوان د قستا وشلوما او په پښتونخوا کې اور بلیږي او زه دا ټک د پل نه دی خوا سکومنو او یا وزیرستان دی خدای آباد کړي او بیا به دې هلته لاس نیولی ګرځوما ډېره مننه ټول ملګري را سره ناسو محفل هم را جوړ کړی دی پیر قایل صاحب دی را سره ټول را سره دي بس ټول را سره د خپلې دیرې یاران دي ملګري دي او زموږ د دیرې هغه ګوټ چاو دی دی نو چې نن د باران دغه وشوله که نه ده هغې چې باران دی والله نو داسې په یره یره باندې مونږ داسې نه چې خدای پاکه دغه دا زمونږ ایسي ده دې ته وګورئ بس د دې لاندې مونږ پراته یو دا زمونږ د مسافرۍ د کپړو ژوند دی دلته به د هر چا د مسافرو دغسې ژوند وي که څوک خان وي او که څوک غریب وي بس پیر صاحب په دغه کټ کې پروت دی دا کټ لوړ جوړ کړی دی زه پکې پیله سملاستم یو شپه ترې را پرېوتې مو مواد اورېده او دا را سره محسن دی بایی ښه تکړه هلک دی که کم تنویر را سره دی او ښه تکړه هلک دی هلکه کېناندانه دی خوا او دغه ورسره عدنان دی دواړو کار نشته دی په دیره کې ناست دي تقریبا 8 میاشتې وشوې که د کمو ملګرو سره داسې کار وي هلکه را دی خوا شه که نه مړ شوې که د کمو ملګرو سره داسې کار وي چې که د کمپیوټر وي که دغه وي نو ماشاءالله دوی ښه په کولی شي بلکل زما سره په پیج رابطه وکړئ دا دواړه زلمي چې کوم دي دا کار دپاره په دیره کې دي تیار ناست دي اشارې مشارې ته غریبانانو ځي خو کار نشته دی نو بس چې څومره ملګري یې که داسې اسان کارونه وي ځکه چې د وجود نه لږ چانچې پانچې دي نو چې دومره یي چې کارونه مارونه لږ نرم کار وي نو انشاءالله تعالی دوی په نور او په ګرمۍ نه دي خو چې کار ښه وي او دیاړي په وخت وي قایل صاحب څه ویل غواړئ بل کلام ارشاد ختم کړو ملګرو لکه د مار دپاره په جواب کې بل کلام واورئ لکه د خر دا ور ها ملګرو دا کلام دی دا یو نیم سړی هسې خامخا لکه د خر
محفل کې د سړو کوي ډرنا لکه د خر آها سرمن چې د خر وي اسی وی ځان تغاور اها په شا باندې ډک وړلی شي بوریا لکه د خر اها سیاڼې خولې ته واچوي کوري یا تیر سری اها بار شوي وي په ده باندې ګیا لکه د خر آها پښتون چې شعور نه لري تر عمره به وي غرق آها ماته به یې هر وخت وي سا لکه د خر آها نصیب شعر بیا ووایا پښتون چې شعور نه لري تر عمره به وي غرق اها ماته به یې هر وخت وي سا لکه د اها. خر او نصیب به یې وهل وي چې دماغ یې وي خراب اها سبا لکه د خر او هم بېګا لکه د خر واه 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 خپله یې چې ویستلي وي د عقل جنازه اها پښتون به خامخا مومي سزا لکه د خر اها چې مونږ لکه د خرو یو بل للتې ورکوو اها اها چې مونږ لکه د خرو یو بل للتې ورکوو اها. مزې به په مونږ خود کوي دنیا لکه د خر اها طاقت یې ټوله بس وي چې وي عقل نوزګار اها. فرتیزي دي وباسي په بیا بیا لکه د خر اها هر څوک ورته غوسه وي هر سړی پې کړي غضب اها چې عقل نه کنګال وي کوم اشنا لکه د خر اها وایي خر د مال نه دی کار څومره کوي کار اها کودا کوي کودا کوي کودا لکه د خر واه 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 یو کس ویو بخور کومه د شپې یا. او وستاسو پروګرام ګورم یار ډیره مننه یار ډیره مننه دا د غونډو نه غټ مینه اه بالکل وایي خر د مال نه دی کار څومره کوي کار اها. کودا کوي کودا کوي کودا لکه د خر اها جانان جانان مې پل ورته همدم کاری ډیران اها فقط ملامت وي صفا لکه د خر اها چې دین په دنیا ورکړي به د عمل شي زندق اها په ما باندې ډیر بد لګي مولا لکه د خر اها چې دین په دنیا ورکړي اها. به د عمل شي زندق اها. په ما باندې ډیر بد لګي مولا لکه د خر اها بدنام به وي هر ځای کې چې شعور نه لري یار اها بچا چې اثر نه کوي وینا لکه د خر اها ولکه کې چې د غټو ظالمانو وي افسوس اها دام به په نهر کړي جړا لکه د خر واه 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 اخري شعر زمیرا مهم. چې ستا په دې شعرونو یې سرونه نشي خلاص اها قایله هسې مه وخه سورنا لکه د خر واه 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 قایله هسې مه وخه سورنا لکه واه 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 لکه ټولو مینوالو زمونږ د طرفه سلامونه والو زمونږ د دې زړې پړې کمرې د طرف نه دا زمونږ په خپل کټ کیو دا محال او ډېر ګپې شپې مو ویشتې او د قایل صاحب چې کوم دی نو د پیر قایل صاحب آی ډي چې کومه ده په څه نوم باندې ده قایله پیشل پیر قایل اپیشل آی ډي ده ټولې دغه کې سرچ کوئ او دا چې کوم دی نو د پی ټی آی خټه ګرځي چې دا درته پته وي پالو ولا ورکه پالو پالو ولا ورکه پالو ورکه میږي ډېره مننه خوشاله شه د الله